حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن زكوان عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وای ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام او فرمایل ابریدو بالصلاة یخوال پیدا کوي په مان زبانی یعنی موز په یخنی کی کوي ولی فإن شدت الحر زکا سختی د دې ګرمۍ من فیح جهنم دار جهنم د تپ نه تپ حدثنا ابو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن انه سمع ابا هريرة دي ابو سلمة دا ابو هريرة نوردي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار الى ربها وجهنم الله تفرياد کو فقالت اولی دی جہنم رب زما ربا اکل بازی بعضا زما بازو اس سے بازا اخو اور لگے گلے اور خرجے سے گرم شوئے نو فازن لها بنفسینی اللہ اور و جہنم تویلی تدوا پوکی والے شی یعنی دو ساگانی گستے شی مانا دادا چی تبا پکال کی دو زل گیس پرید خودے شی نفس فی الشتا دا بدل دے نفسین ادم بیر وجن مجرور دے او عطب مجرور مجروری نمانا دادا نفس فی السیب نفس فی الشتا یو پکے یعنی یو ذل گیس پر خودل پر جمی کے و نفس فی السیب او بلزل ساگسل یعنی گیس پر خودل دا پا اوڑی کے نو چی پری اوڑی پری جمی کی گیس پری دی نو دا پری ازمکا کی دن پھوک کی نو دا ازمکا دن گرمی او بر یخنی او کلا چی پری اوڑی کے دسی پھوکی نو با دا دنیا دغه ګرمۍ نه سوځي او لاندې ځمکه یخی کېږي پرې دام دغه دا چې جهنم خو دوه قسمه لري کنه یو ډېر یخ دی یو ډېر ګرم دی نو په هغه ډېر یخ کې ګیس سازیږي یخنۍ نو یو پوکې په جمی کې وای نو پیغمبر خو دا یخني تاسو یې نه او یو پوکې په وړي کوي نه او دا ګرمي تاسو یې نه چې کمراله نو په اشد ما تجدون من زمهریر پس هغه چې تاسو مومئ ډېر سخت دا یخنۍ نه نو دا هغه پوکې دی چې جهنم وهلی دی حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابو عامر هو العقدي حدثنا همام عن ابي جمرة الزبوعي قال كنت جالس ابن عباس دا ابو جمرة واي ومزا کے ناستم عبد العزيز عباس په مکه کې فاخذتني الحمى نما ذبتبيوني ولما ابو جمرة واي زبر عبد العزيز عباس کې ناستم تبرابان رالا او سخت تبوا فقال عبد الله ولي ابردوها عنك بماء زمزم وما تولچ ابو جمرة ورشا د زمزم په بو باندې اولامبا دا تبر دین ځان نه لری کپ دی باندې فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله سے وای دا خبر ارته د رسول الله کوما چې رسول الله فرمایلی هي من فیح جهنم دا بخار او تبچلا
دا تپ جهنم ندا فابردوها بالماء او شک ترابی دے او قال بماء زمزم یا مطلقی اوبو او یا اوبر زمزم خو پی خدا چې مطلقی اوبری لکه دلته خو زمزم اوبه نشي تبه والا باندې واچي نو دا ډاکټران تولیل وندي او پر خپل لګي او پکې ورته ولګي دا نو دا خبر شو حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابو عامر هو العقدي حدثنا همام عن ابي جمره الزبوعي واسترشا قال كنت داخمي وكان او حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة أخبرني رافي بن خديج وما خبر رافي بن خديج راكله قال ديوي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما پیغمبر اسلام نوري يقول الحمى من فيه جهنم دا بخار او تبا دا غطب جهنم ندا سخت گرمی فابردوها عنكم بالماء دپکای او یخ کای دی یخ کای دی لرزانا فابو باندې حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا زهير حدثنا هشام عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ام المؤمنين د پیغمبر خدا په حواله وی قال رسول الله فرمایل الحمى من فيه جهنم فابردوها بالماء حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيه جهنم فابردوها بالماء حدثنا اسماعيل حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وای ابو هريره رضی الله عنه د پیغمبر خدا په حواله باندې پیغمبر خدا فرمایل ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم وی نبی علیہ السلام په موقع کې فرمایل چې تاسو دا موجوده اور د دنیا چې ده دا یو برخه ده او یو برخه د اور جهنم نه ان د جهنم اور او یا کرتر دینه ګرم دي او یا کرت قیلا یا رسول الله چا ورته چې د الله پیغمبره د سوځولو لپاره خدای دنیا اورم کافی دي ان كانت لکافیه شاندار دا اور د جهنم جی دا هم کافی دی کدی له چوندی ورنه کړم قال غلنا فضلت عليهن ب69 جزءا كلهم مثل حرها ورواله ورکړې شوی دی اور د جهنم لرا عليهن ودي اورونو دنیا باندې پنهش پیتا حصو باندې نهش پیتا یعنی یو کم اویا كلهن مثل حرها طول په مثل اری و حساب په مثل ګرمای د اور د دنیا دی او بر استاذ بری حاشیه کې لیکلي دي چې وفي روايه لاحمد من 100 جزء سل اجزاء یعنی سل اکرتا د جهنم اور د دنیا د اورنا گرم دی ويجمع جمع دادا چې بان المراد مبالغه په الكثرت ده ان لنډه خبره دادا چې د عدد له اعتبار نشته دی وای مطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی چې د جهنم اور انتهایی گرم دی بس الله دې موږ وساتي انتهایی گرم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو
سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر. دا صفوان زوی د یعلا د خپل پلار یعلا په حواله وایي چې ما یعلا وایي ما نبی علیہ السلام نه واورېدو قرآن لستلو په منبر باندې ادا ونادوا یا مالک لیقضي علینا ربک ونادوا آواز بو کی دویتا آواز بو کی دا جہنمیان یا مالکو اے داروغا دا جہنم اے دا جہنم مشرع یا ونادو یا مالکو لیقضی علینا ربکو رب تا دا خواسو کا چی پا منگا پیسلو کی که جہنم تنبوزی او که جنت تنبوزی خو دی میدان حشر دی منگا لری کی دی خیال دار جنال تا بگین راحت ملاو شی جواب با ملاو شی چه تاسو بدلتا یای انکم ماکسون دارش حدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا عمش عن ابي وائل قال قيل لأسامة دا حديث لغوكي دیکھا حضرت عثمان ابن عفان دی خلافت په اخر کې شورش ساش شي اختلاف ساش او داغي وجه دا وا چې اکابرین صحابه به ورله کوم خبره به خطرناک وا نو حضرت عثمان ابن عفان دې اتیا کالو سپینګره امتیاز مشرانو ورته ویلي چې دې خبرې نه قلاش او ټول ورته ویلي په اتفاق ورته ویلي دویل ښه دې وروته نو د بنو امیه او د هلکان به ورل مروان به ورغی او دا دغه دا چې کوم دی ورسره به دغه مو دا حضرت معاویه به مو ورسره دوی چې به ورته خبرې وکړې بس هغه خبرې به د هغه پړه په وتړلې دې هلکانو د بنو امیه خبرې د اکابرینو صحابو مقابله کې حضرت عثمان ابن عفان ته ورغی نو خلکو اسامه ته وویل چې ته لږه داسې چې تا او ستا پلار پیغمبر خواته ډېر ګران وکړم ته مهرباني وکړه ورشه د عثمان رضی الله عنه سره خبره وکړه چې دا د فتنې خبرې او د شورش خبرې شروع شوي دي ته لږ په دې باندې سوچ وکړه او په دې کې ته د مشرانو خبره واوره نو مشران به تا ته درسته لار وښیي نو دا فتنه به ختمه شي نو هغه اوس خبره کوم نو قیل لأسامه اسامه زوی د زید زوی د حارث ته دا خبره وکړی شوه چې لو آتیت فلانا کاش کې دا کاش کې ته د پلانی سره ملاو شو د پلانی نه لاندې ورلیکلي دي عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه دي چا ورته ویل کاش کې چې ته د حضرت عثمان سره ملاو شي او د فتنې په دې باره کې ورته څه خبرې وکړي فکلمته نو پس ته ورسره خبرې وکړي د فتنې په باره کې قال اسامه ورته وایي انکم لترونی لترون یقینا تاسو ما باندې ګمان کوئ چې انی لا اکلمه الا اسمعکم چې زه خبرې د عثمان سره نه کوم مگر تاسو ته به اورم دوی ورته ویلي چې ته خبرې د عثمان څخه نو موږ هم ځان سره بوځه چې دا خبرې موږ هم وورو نو اسامه ورته وایي چې انکم یقینا تاسو لترون تاسو ګمان کوئ چې انی لا اکلمهم الا اسمعکم چې زه به خبرې سره نه کوم مگر تاسو ته به اورم
انی اکلمه بالسر، یاد ساتئ زه خبرې ورسره په راز کې کوم. زما مطلب اصلاح ده. زه خبره په ډاګه کوم نه چې دنیا ته خبر شي او شور شي. نه، زه داسې کوم چې زه د سره خبرې په راز کې کوم، پټې ورته کوم. نو وای چې انی اکلمه بالسر، زبردست خبرې کوم په راز کې، دون ان افتح بابا، سوا د دینا دی خوا د دینا غیر د دینا چې زه یو دروازه د فتنې کولاو کوم او خبره په جهر کوم. نه، لا اكون اول من فتحه، نکي گمزا ولا غسړی چې د فتنې دروازه کولاو کی. دا ځای ګران دی ګوره. نماره طریقه چې کوم ځای ګران دي زه هغې ته په خپله باندې دغه شم، په ځان ته پوه کوم او هر خبره باندې سړی ځان پوه کوي، خو تکلیف ځان له ورکوي. مطالعه کوئ. اوس مصیبت دا دی زموږ ملګري مطالعهګانې نه کوي، مطالعهګانې خلکو پرېښي. د دې وجې نه علم کمزوری شو، علم لګیا دی کمزوری کېږي. نو تاسو دې ته ښه سوچ کوئ. دی حدیث ته انتهایي ګران دی. دا وایي لا اكون اول من فتحه، نکېږم زه اول د هغه چا نه چې دروازه د فتنې وسپړي. او ولا اقول لرجل، او نه ګورې دا هم نه ده چې زه راحت عثمان نه یېرېږم. نو نور اسامه وایي تاسو خو ما پېژنئ، زه خو د یارې ځوان نه یم، زه خو د زید زوی یم. ولا اقول لرجل، او زه یو سړي ته دا نه وایم ان کان علی امیرا، د دې وجې نه چې په ما باندې امیر مقرر شوی، نو زه هغه ته چاپلوسي کوم چې انه خیر الناس. یو سړی ما باندې امیر مقرر شوی دی او هغه کې څه کمی چرته به دا ونه یم چې دا غوره دی د خلکو نه. ولی دا ولی نه وی بعد شیئین، پس ته یو خبرې نه سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم، پس یو خبر نه چې هغه ما اورېدلې وه د رسول کریم نه. ملګرو ورته وویلې چې را چا لېږه، وما سمعته، تا د پیغمبر اسلام نه څه اورېدلي؟ یقول قال سمعته، وای اسامه ما اوریدلی یقول فرمایلی یجاء بالرجل یوم القیامه، راتله به وکړی شي په یو سړي باندې په ورځ د قیامت باندې، نو په یلقا فی النار، نو په اور کې به ور واچولی شي، نو فتندلق اقطابه فی النار، دا کلمې به راوځي په اور کې، دا کلمې به بار ته راوځي. نو په یدورو دی به خپل کلمو باندې چاپیره تابیږي، کما یدور الحمار برحاه، لکه څنګه چې خر په خپل جرنده تابیږي. پخوا به د وچې جرندې به وي، اوبه خو به نه وي که نه په بعضې ملکونو کې، نو خر به تاوېده او جرنده به یې ګرځوله. نو داسې پیغمبر اسلام وایي داسې به دی پر خپلو کلمو باندې چاپیره ګرځي، دی به ګرځي را کلمې به ورپسې تاویږي داسې، کما یدور الحمار برحاه، څنګه چې خر ګرځي په خپله میچن باندې او په خپله جرنده باندې. میچن پېژنئ که نه؟ فیجتمع اهل النار علیه، اور والا به ورته راجمع شي، هلکه راځئ صاحب، هغه زمونږ صاحب خو هغه دی کلمې راوتي دي. نو وایي دا اور والا به پرې راجمع شي، چې دا اور والا راجمع شي که نه، نو په یقولون، دا اور والا به ورته وایي ای فلان، ای فلانیه، ما شانکه، تا در باندې څه وشو؟ الیس کنت تأمرنا بالمعروف، ولې نه وې ته چې تا به موږ ته امر بالمعروف کوه، موږ ته د نیکو خبره کوله چې هلکه نیکۍ کوئ
او په نیکو پسې ګرځئ. ونهانا عن المنکر، تا هغه سړی نه وي چې تا به موږ د منکراتو نه غلا، زنا، جوارۍ، قتلونو، بېدینۍ نه به بندولو. قال دی به ورته وایي کنت آمرکم بالمعروف، ما به تاسو ته د نیکۍ حکم وکړو ولا آتیه، په خپله مې نه کوله. او انهاکم عن المنکر، او ما به تاسو د منکراتو نه بندولی و آتیه، په خپله پې ورتلم. د دې وجې نه زه د هېڅ یو سړي په باره کې اگر چا په ما باندې امیر ولې نه مقرر شوی، زه هغه ته خیر الناس ته شم ویلی. بهرحال رواه غندر عن شعبه عن الاعمش. باب صفت ابلیس و جنوده نه به سبق وایو، د ابلیس ملعون او د هغه د پوجونو سبق به بیا وایو.